په هانګکانګ سوپر سکسز کې افغانستان لوبډلې د کویت نه کوارټر فائنل بایلو چونکه افغانستان اوس هم سیمی فائنل ته کوالیفای شوی دی خو د هانګکانګ سوپر سکسز چې کوم ټورنمنت ته د ساجيبه رول دی په رول هم په دې ویډیو کې پویوم خو افغانستان یو ډیر اهم میچ د کویت نه بایلو کوارټر فائنل میچ د کویت نه بایلو افغانستان سره په ټیم کې کم کلاړیان دي دا غي انټرنیشنل اپیرنس ډیر زیات دی مطلب دا چې کلاړیان چې غي انټرنیشنل سطح باندې ډیر زیات میچز کړی دي خو بیا هم کویت ولا په کوارټر فائنل میچ کې او په یو اهم میچ کې شکست ورکو اصل کې د دې هانګکانګ سوپر سکسز درې فائنل دي جی یو فائنل لا پلیټ فائنل ویل کیږي یو لا باول فائنل ویل کیږي او یو لا سای فائنل ویل کیږي چې کوم فائنل سو کو غټي اغه لا ایله بټرافي ملاويږي نو اوس سای سیمی فائنل لا پاکستان استرالیا کویت او انګلند کوالیفای شوه دي پاکستان استرالیا کویت او انګلند کویت د افغانستان په وجه باندې کوالیفای شو چې افغانستان نه کوارټر فائنل وګټلو او هغه سیمی فائنل ته کوالیفای شو د کویت لوبډله نو د کویت سیمی فائنل انګلند سره دی او د پاکستان او د استرالیا سیمی فائنل له خو بل طرف ته افغانستان اوس هم په سیمی فائنل کې دی افغانستان د پلیټ په سیمی فائنل کې دی تاسو لموي چې دوه درې فائنل دي د هانګکانګ سوپر سکسز درې فائنل دي ګوره باول ته هغه سیمی فائنل ته د باول سیمی فائنل ته هغه لوبډلې کوالیفای شوې دي چې په ګروپ سټیج کې دریم پوزیشن ایشتلې دي لکه رومنی دوه خو کوارټر فائنل ته کوالیفای شو په هر گروپ کې او دا دریم پوزیشن چې پکې چایشتلې دي نو هغه له هم چانس ورکړي دریم پوزیشن والا ته هغه له باول نوم کې خاو دی بیا ورپسې پلیټ والا دی پلیټ والا هغه د سیمی فائنل دی چې چا کوارټر فائنل بایلل دي نو کوارټر فائنل افغانستان بایلو د کویت نه نو افغانستان اوس د پلیټ سیمی فائنل ته کوالیفای شوی دی سای کپ والا سیمی فائنل ته نه دی کوالیفای شوی اوس افغانستان سیمی فائنل چا سره د سبا په هغه باندې ډیټیل سره ډسکشن کو اوس چې کوم د افغانستان او د کویت کوارټر فائنل میچ شوی په هغه خبره کو جی افغانستان نو باندې بیټینګ کو سکور کارت د لپ سکرین باندې ښکاری 87 رنزونه په 6 اورونو کې په شپږ کلاډیان اوټ شو 5.2 کې سلور بالته هم بر شو شپږ واړه کلاډیان اوټ شو او د هانګکانګ سوپر سکسز مزه دادي چې د کې با 15 کلاډیان اوټ شو نو لاسمن چې کم پات شي به یوازې بیټینګ کوي لکه لاسمن پکې دانه چې بس لاسمن سره بل بیټسمن نشته نو راځي لکه نجی ابا یوازې بیټینګ کوي نو کریم جنت چې کم دی یوازې پات شي چې ټول بالونه به هغه وخله خو کریم جنت پکې هم आउट شو स्कोर कार्ड ګورئ ګلبدین 4 بال 7 رنونه کړی دي کریم جنت 19 بال 57 رنونه کړی دي اجازه احمد 5 بال 19 صدیق الله پاچا 2 بال 1 فرمان الله صافی 1 بال 0 شرف الدین اشرف 1 بال 0 دا کویت د طرف یاسین پټیل 2 اور 27 رن ور کړی 2 وکټ ایشتلی دي مید باوسار یو اور کې 21 رنونه ور کړی وکټ یو هم نه ایشتلی محمد شفیق یو اور کې 28 رن ور کړی وکټ یو هم نه ایشتلی په د باندې کریم جنت تقریبا سلور چکی واخلي خابل الطاهر ټول نه زبردست بالینګ کړي یو اور کړي نه رنز ور کړي او درې وکټې پکې شتلې دي او عدنان ادریس 2 بال کړي دي یو وکټې پکې شتلې ده او یو پکې رنز ور کړي دي بیا ور پسې دا سکور کویت چیس کړي دي کویت ور پسې 5.1 بال باندې 90 کړي دي او 2 کلاډیان اوټ چونکه رومنی دریا ور افغانستان ډیر خوکل 3 اور 34 رن ور کړي خو په اخرنی 2 اورو کې ډیر زیات سکور افغانستان ورکو راجیو 4 بال 5 رنونه کړي دی وګوره مید باوسار 5 بال 14 رنونه کړی دي بلال طاهر 11 بال 36 رنونه او یاسین پټیل 12 بال 29 رنونه د افغانستان تاسو ګورئ کریم جنت وګورئ یو اور کې 19 رن ور کړی وکټ یو امنا ګلبدین 2 اور کې 32 رن ور کړی 2 وکټ ایشتری دي فرمان الله صافی یو اور کړی شپږ رن ور کړی خبالنګ کړی دي اجازه احمد یو اور کې 25 رنونه او شرف الدین اشرف یو اور کړی یو بال سوري کړو پاغه په هم چکا واخلی دا اصل کې پدې کې شپږ کلاډیان وی پدې هانګکانګ سوپر سکسز کې کیپر په پکې بالینګ نه کوي نور بټول بالینګ کوي کیپر نه علاوه هر کلاډي به یو اور خامخا کوي د یو بازار پکې 2 اور جوړیږي نو ټول به یو اور کوي نو شپږ اورونه ته جوړیږي نو د هانګکانګ سوپر سکسز کې افغانستان یو اهم میچ بایلو کوارټر فائنل میچ بایلو کویت سیمی فائنل ته کوالیفای شو او افغانستان سیمی فائنل کوارټر فائنل بایلو خو بیا ول هم د پلیټ سیمی فائنل ته ټیم کوالیفای کړي دي نو دا مکمل سکور کارت او د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام